بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. سورة الذاريات دی سورة الذاريات وی ځکه چې په دې صورت کې په شروع کې الله رب العالمین قسم کوي په ذاریات باندې. ذاریات نه مراد هواګانې دي چې دا خاورې الوزي. دا صورت مکی صورت تی دا ہجرت نا وړاندې نازل دی. په اعتبار د ترتیب قرآنی سره یو 50 دی، د نازلېدو په لحاظ سره 28 دی. په دې صورت کې 3 رکوعات 18 آیاتونه دي. د مخکې صورت سره ربط او مناسبت دا دی چې د مخکې صورت په آخره کې ذکر د قیامت و، د دې صورت په شروع کې ذکر د قیامت. یا د مخکې صورت په شروع کې د الله پاک کلام قرآن بیان شو، د دې صورت په شروع کې د الله جل شانه قدرت ذکر کیږي. یا د مخکې صورت په آخره کې ذکر د قیامت شو او د دې صورت په آخره کې به هم ذکر د قیامت کیږي. الله جل شانه د دې صورت په شروع کې په اولنۍ رکوع کې قسم کوي هغه هواګانو باندې چې هغه د خاورې الوزي، هغه هواګانې چې درنې اوریځې اوچتوي، هغه هواګانې چې په دې باندې دا کښتۍ په اسانه باندې چلیږي، هغه هواګانې چې دا اوریځې تس نس کوي تقسیموي. په دې الله پاک قسم کوي او د دې نه بعد فرمایي چې یقینا دا قیامت راتلونکی دی. او بیا الله پاک خپل قدرت ذکر کوي چې اسمان چې خاوند د لارو دی، دې کې د فرشتو د تلو راتلو لارې دي. تاسو په دنیا کې اختلاف کوئ، لیکن کم کسان چې بې دلیله اختلاف کوي، اټکل خبرې کوي، دی د قرآن کریم نه او د آخرت نه په غفلت کې پراته دي. بل نبی علیہ السلام د مشرکانو د قیامت په باره کې تپوس کو قیامت به کله الله پاک جواب ورکړي، په کوم ورځ به چې دی په اور کې سوځولی شي، دا ورځ د قیامت دی. او بیا به د مجرمانو سزا وي. او بیا د صورت د رکوع په آخره کې د متقیانو نتیجه او د متقیانو اعمال ذکر کیږي. متقیان با په جنتونو کې په نعمتونو کې، او د دې متقیانو کارونه څه دي؟ په دنیا کې نیکی کوي، په دنیا کې په شپه کې څه خوب کې څه عبادت کوي، په دنیا کې د سحر په اوقاتو کې د الله نه بخښنه غواړي، په دنیا کې په خپل مال کې غریبانانو ته صدقې ورکوي، او د الله پاک په قدرت باندې یقین ساتي. دا د مؤمنانو صفات دي. الله جل شانه فرمایي والذاریات ذروا، قسم دی پالوزون کو د هواګانو ذرون پالوزولو سره سالوزي خاوري. فالحاملات وقرا، وسوچتون کی دوریزو د درنو اوریزو. فالجاریات یسرا، پجاری کون کی دی پاسانے سره د کشتو. فالمقسمات امرا، پس تقسیمون کی دی
د کارونو یعنی د اوریزو تقسیمونکي دي. انما توعدون لصادق، بشکا وعده چې تاسو سره کولی شي خامخا رښتونې ده. سلور قسم وشو، تاریات، حاملات، جاریات، مقسمات. دا غینه بعد الله پاک څه فرمایي چې یقینا دا قیامت به خامخا راځي. وان الدین لواقع، او یقینا دا قیامت خامخا واقع کیدونکی دی. والسماء ذات الحبك، او قسم دی په اسمان باندې چې خاوند لارو دی. انکم لفی قول مختلف، یقینا تاسو په قول کې اختلاف کوونکی. نبی علیہ السلام په باره کې تاسو مکه خلک اختلاف کوي. یوفق عنه من افق، اړول شي دی قران کریم تاسو چې هغه الله پاک په علم کې دی تا اړول شي دې ایمان وروړي عمل کوي. قتل الخراسون، هلاک کړي شو اواټ کل خبرې کوونکي الذين في غمرة ساهون، کسان چې دی په غفلت کې هېرون کې هر څه لره. يسألون أيان يوم الدين، دي تپوس کې قیامت به کلی. یوم علی النار یفتنون، هغه چې دیو په جهنم کې سوځول شي دوی دي ته تاسو سکه فتنتکم ساس عذاب. هذا الذي كنتم به تستعجلون، دا عذاب چې تاسو په دې باندې جلدی باندې مطالبه کول. ان المتقين في جنات وعيون، بشک متقان په جنتونو په چینو کې اخذین ما آتاهم ربهم، دې خستون کې به دا نعمتونو چې دې تورکی رب دې. انهم كانوا قبل ذلك محسنين، یقینا دی وړاندې دین نیکان کانو قلیلا من الليل ما يعدون، دیو کم د شپې خوب کوونکي. او بالاسحار، او قصار کې هم یستغفرون، دی د الله پاک نه بخښنه غواړي. او فی اموالهم حق للسائل والمحروم، دی په مالو کې د سوالګرو د غریبانو لپاره. او فی الارض آیات للموقنین، په ځمکه باندې نښې دي د یقین کوونکو لپاره. او فی انفسکم فلا تبصرون، په نفسونو ستاسو کې آیتاسو لیدل نه کوي. او فی السماء رزقکم وما توعدون، په اسمان کې ستاسو رزق دی وما واسه چې تاسو سره وعده کولی شي. فورب السماء والارض، قسم دی رب د اسمانو او د ځمکې، انه لحق، یقین خامخا حق دی. مثل انکم تتقون، فشان دا غسو یقینا چې تاسو وایي. څنګه چې تاسو د خپل منځ کې خبرې کوئ او په دې یقین دي چې دا خبره صحیح دي تاسو یې کوئ، دغه شان دا قیامت خامخا حق دی. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې د مجرمانو انجام جهنم عذاب بیان شو. اس په دې رکوع کې هم د مجرمانو انجام د جهنم عذاب ذکر کیږي. په دې رکوع کې واقعات ابراهیم علیه السلام، د لوط علیه السلام، د موسی علیه السلام، د هود علیه السلام، صالح علیه السلام، د نوح علیه السلام او د مخالفین انجام ذکر کیږي چې دا واقعات تاسو ته جدا جدا تفصیلا ذکر شوي دي. نو فرمایي هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، آیا راغلی تا ته خبر او واقعات ملمنو د ابراهیم علیه السلام، د عزتمند ملمنو. استخلوا علیه فقالوا سلاما، کله چې دی راغلی ابراهیم علیه السلام ته دې په سلام واچو. قال سلام، ابراهیم علیه السلام د سلام جواب ورکړ. قوم منکرون، دا قوم ناشنا. فراغ الى فجاء بعجل سمین، پتاړ ابراهیم علیه السلام خپل کور ته راوړل چې ورته کړي شوی اسخي. فقربوا الیهم، نزدې کدوی ته. فقال غین خلد وتو، فرمای الا تم تاسو نخري. فوجس منهم خيفا، محسوس کړه دوی نه یره. قالو دیت الا تخف، یریګه ما وبشر بغلام علیم، دې تزیر ورکړي چې ستا بچی کیږي په اسحاق علیه السلام. فاقبلت امراته فی سرة، پس مخامخ و بیبی د په حیرانتیا سره. فسوکت وجهها، لاسونه راواچول خپل مخله. وقالت دیوی عجوز عاقم، زه بوډیم یم او شنډه یم، بچی به زما څنګه کیږي.
قالوا ویدی فرشتو کذالکی امدارنگی قال ربک اللہ پاک فرما انہو هو الحکیم العلیم زکچ اللہ پاک حکمت والا فی ذات قال فما خطبكم ایوہ المرسلون ابراہیم علیہ السلام صحال لستاس فرشتو قال دوی انا ارسلن الى قوم مجرمین یقین منگلالی گرشی قوم مجرمان دپارا لنرسل علیہم حجارت من طین دپارا دی چه منگلورو قدیبان دی باران دکانو مصورتن چه نخدار شیوی عند ربی کا سابدر فنیز در افستار المصرفین دی کافران دپارا فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین پس منگلو باسو دی کرنا واسو چه پدی کی دی دا مؤمنانونا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين پس منگونا مندو پدی کری کی سوا دیو کور نبل مسلمانانو کور اہم صرف دلوت علیہ السلام کور وترکنا فی آیت للذین یخافون العذاب العلیم پر خضر پدی خلق کی نخدا خلق دا پر چیریگی دا اللہ پاک دا عذابون دردناک یخافون العذاب العلیم چیریگی دا دردناک عذابنا وفی موسیٰ و واقعات موسیٰ علیہ السلام کی اید ارسلنا و ہر کلچمم کو لے گدی الہ فرعون تب سلطان مبین پر دلیل واضح حسرا فتولا برکنہی پس دیوڑو در پخبل لخکر سرا وقالوی ساہر کا موسیٰ علیہ السلام جادو گل دیو مدن یالی ونیدی فاخدنا و جنود پس منگ دی اونیو لخکر دو فنبدنا فی اللہمی پس منگ دی اغرزول پدریاب کی وهو مليم وديخ بلزان لرم علامت کون کیو وفي عادنا فواقعات عادیانو کی درسلنا علیہم الریح حلاقی مرکل چمنگ لولی گل پدیبا نشند حوا تبی برکت آوا ما تدر من شینا تطالی چی دین اپری خودلی سیز مگرات لو بی الا جعلتو کرمی مگر بی گرزو دی لرا پشاندر زر خلق ختم کو وفي موتا پسمودیان کی قیلم تمتو حتی انکر چی دیتوی تاسو پیدا واقعی تا دینیٹی پوری فاتو دی سرکشیو کران امر ربیم پا حکم دار خبل کی فاقدتم السائقتو پس انہی والدوی لرا السائقتو تندر وهم ینظرون او دوی قتل دی عذابونتا فمستطاعو من قیام دی طاقت نلردو دریدو وما کانو منتظن او نو دی بدلاخستن کی وقوم روحم من قبل خردنو علیہ السلام لاندی دینا انہم کانو قوما فاسقین یقینا دی قوم فاسقان والسماء بنیناها بعید وإنا لموسعون اللہ کی رکو کی دا منکرین توحید انجام بیان شو اس بدی رکو کی دا عقیدی دا توحید دلائل بیانی گی اللہ جل شانہ فرمائی چمنگا اسمانونا پخپل لاس باندی جوڑ کری دی زمکا پخپل لاس جوڑا کری دا پدے چمنگ دا خلق پخپل پیدا کری دی جوڑا جوڑا دا پارا دا نصیحت تاسو اللہ پاک تا منڈو وخی توبو باسی اللہ سر شریک مجوڑوی نبی علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی چه پخوانو مشرکانو خپل پیغمبرانو تا تکلیف ورکڑو اغی صبر کڑو تم صبر کوا او دا کافران دا پخوانو کافرانو پشان خبری کی تبوی چاگا پخوانو کافران ندی ذکر کری دا ذکر دی دا غی پشان خبری کی تدین اعراض کوا تا ملامت نی قرآن بیانوا استادا قرآن او دادن مومنان تفیدور کی بلد انسانان و جنات و تکلیف ذکر کی چمنگ دا انسانان و پیدیان دا خپلی بندگی دا پار پیدا کری دی زردین رزق نغوالو او زردین خوراک نغوالو رزق او خوراک دی تا زور کم خدا پارا دی چی دی زمان بندگیو چی دی دا پارا میں پیدا کری دی بلد ظالمان دا پارا انجام جہنم دی نو فرمائی والسماء بنینا واسمان من جوڑ کری دی لرا بعیدن پخپل اللہ سنو باندو یا پخپل قوت باندو انا لموسیون یقنن من فلاخرہ وستن کیو والارض فرشنا اوزمک من فرکڑی دا فنعمل مائدن پس من دیر خیستا خورون کیو ومن کل شیئن خلقنا زوجین دار چیدنم پیدا کری جوڑا جوڑا لعلکم تذکرون دا پر دیتا سنچیت حاصل کی ففروا الى اللہ پس تاسو منڈو وحی اللہ پاک طرف ترجوع کی توب اباسی ثواب حاصل کی انی لکم من نذیر مبین یقین استاذ پاری رون کی اخکار ہے
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر تاسو مگر الله پاک سره خدایان شریکان نور انی لکم منو نذیر مبین یقین استاذ پارد الله پاک نه يرون کې ښکاریم كذلكم دارنگی ما الذين من قبلهم من رسول النور اغلی خلق تولان دي دوی نه اسقزم پیغمبر الا قالوا مگر وی بدی کافران صاحب دا جادوگر دی او مجنون یا لیوانی نعوذ بالله اتواصوا بی ای وصیت کړي دي کافرانو دي نور کافرانو تبخل خبر باندې بلم قوم طاغون بلکې دي قوم سرکش دي فتولانو پس اعراض کړ دي فمانت بمالو تنی ملامت او ذکرت نصیحت کو په قران کریم سره فین ذکراتن فول مؤمنین پس نصیحت دي پیدا ورکی مؤمنانو ته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما پیدا کړی پیریان انسانان مگر د خپل بندګۍ لپاره ما اريد منهم من رزق جنغوار د دین سره رزق وما اريد ان يطعموا او جنغوار د دین چې دی مال طعام راکړي ان الله بشک الله چې دی هو الرزاق رزق خدي ورکی ذو القوه المتين خاوند طاقت مضبوط دی فإن للذين ظلموا پس یقین دی کسان د پاره ظالمان دي ذنوبا حسد عذاب د مثل ذنوب صاحب بشان دي سید مرګرو دبي فلا يستعجلوا بدید جلدی باندې مطالبه کی د عذاب فويل للذين كفروا فسرکت دي کافرون د پاره یوم الذي يوعدون دا ورځنا چې دي سره وعده کول شي چا ورځ د قیامت نو په دا ورځ باندې بالا کټوي د کافرانو د پاره